د اسلامي کال دومه میاشت هغه د دصفر ده. لکه څنګه چې بعضې خلک د محرم میاشتې ته د نحوست والا میاشت ویله، داسې بعضې خلک د دصفر میاشتې ته هم د نحوست والا میاشت وایي. د جاهلیت په زمانه کې ډیرو خلکو دا میاشت د نحوست والا ګڼله، او داسې نن سبا هم ډیر خلک دا میاشت د نحوست والا ګڼي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث ته لا عدوى ولا هامه ولا سفر، وای بیماری لکول او داسې کونګ چې هغه ته د مونږ په اصطلاح کې کونګ هم وایي، بټک وایي، په اردو کې هغه ته اولو هم وایي. او درم شي چې کومه ده سفر میاشت، په دې درې شیزونو کې نحوست نشته. بعضې خلکو د عقیده جوړه شوې ده، وایي که چېرته د چا په کور باندې بټک ناست وي او د چا په کور باندې یا د چا په علاقه کې ناست وي، هغه پوره علاقه یا پوره کور د منحوس مارل کیږي. حالانکه شریعت د دې خبرې بالکل تردید کوي. او د سفر میاشت د خلکو د عقیده جوړه شوې ده، وایي که د کوم کار ابتدا د سفر په میاشتو کې هغه کار بیا مستقبل کې خراب شي، وایي دا د دې میاشتې نحوست. حالانکه دا خبره بالکل غلطه ده. په دې میاشت کې سفر هم ټیک ده، په دې میاشت کې نکاح هم ټیک ده، هیڅ نحوست نشته. شریعت د دې خبرې بالکل تردید کړی ده چې په میاشت کې په زمانه کې بالکل نحوست نشته. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد ده، وایي الله تعالی فرمایي یوزینی ابن آدم، ابن آدم ما ته تکلیف را کړی ده. یسب الدهر، هغه زمانه ته رد و بد وایي، کنځلې ورته کوي. وانا الدهر، او زه زمانه یم. بیده الامر، ټول کارونه د ما په لاس کې دي. او داسې الله تعالی فرمایي اقلب اللیل والنهار، او زه شپه او ورځ دا بدلوم. نو هغه خلک چې کوم زمانه ته د نحوست ولوي چې زمانہ منحوسه ده، په زمانه پسې رد و بد وایي، حالانکه دا داسې ده لکه الله پاک پسې څوک رد و بد وایي. فی نفسه زمانہ دا منحوسه نه ده، بلکې کوم یو کس په کوم وخت کې نیک اعمال وکي، ښه کارونه وکي، دا وخت او دا زمانہ دا د انسان لپاره د برکت والا ده. او که چیرته په یو وخت کې په یو زمانہ کې یو انسان د ګناه کار وکي، دا وخت او دا زمانہ دا د انسان لپاره د نحوست والا ده. هر هغه عمل که انسان نیک عمل وکي، ټیک عمل وکي، دا د دې لپاره د برکت والا ده. او هر هغه وخت چې په کوم وخت یو انسان غلط کار وکي، نو هغه وخت انسان لپاره غلط ده. نو دا خبره چې فی نفسه په زمانه کې نحوست ته، دا بالکل غلطه ده. زه یو مثال د دې داسې بیانوم چې لکه نن سبا چې څوک وایي چې فی نفسه سوشل میډیا، دا غلطه نه ده، بلکې د دې دارومدار د سوشل میډیا په چلولو باندې ده. که یو انسان موبایل صحیح استعمال کوي، نو د موبایل نه ډېرې زیاتې فایده اخیستلی شي. او که یو انسان موبایل صحیح نه استعمالوي، غلط استعمالوي، نو هغه موبایل ده خو بیا هم د انسان لپاره منحوس ده، او انسان ته د دې موبایل نه ګناه ملاویږي. داسې فی نفسه زمانہ منحوسه نه ده. که کوم یو کس په یو وخت کې بد کار وکړي، هغه وخت د لپاره بد ده. او که کوم وخت کې یو انسان ښه کار وکړي، هغه وخت د انسان لپاره ښه ده. زه صرف دوه مثالونه تاسو مخکې زه بیانوم. بعضې شیزونه داسې دي چې فی نفسه بذات خود په هغه کې نحوست نشته. د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته لا عدوى ولا طیره، انما الشوم فی الثلاثه فی الفرس والمرأة والدار. د دې حدیث مطلب دا ده چې نحوست دا په یو شي کې هم نشته. که چیرته نحوست وای، نو په دې درې شیزونو کې به نحوست وای: اس، ښځه او کور. خو چې یو رې نحوست نشته، نو په دې درې شیزونو کې هم نحوست نشته. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث ته وایي که چیرته غیر الله ته سجده کول دا جایزه وای، نو ما به ښځې ته حکم ورکړی چې هغه د خپل خاوند ته سجده ولګوي. خو د دې دا مطلب نه ده
چې خزه دی وس خپل خاوند ته سجده ولګوي، بلکې د دې دا مطلب دا کچیرته غیر الله ته سجده کول جایز وي نو ما به خزه ته حکم ورکړو چې هغه دی خپل خاوند ته سجده ولګوي. خو ځکه خو شریعت ته دې حکم نه دا ورکړی او په شریعت کې د دې جواز نشته، ځکه خزه ته هم دا حکم نه ده شوی چې دا د خپل خاوند ته سجده ولګوي. او بل مثال د دې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، وای زه اخیری نبیم ما نه بعد بل نوی نبی نه د پیدا کېدونکی، کچیرته ما نه بعد بل نوی نبی راتلونکی وای نو هغه به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. د دې دا مطلب هر کله نه ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی ده، بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کچیرته ما نه بعد بل نبی وای نو هغه به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. نو وست نبوت دروازه هم بند شوې ده او ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا نبی نه ده. بالکل دغه سي یو میاشت هم د نحوست والا نه ده، بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کچیرته نحوست وای نو په دې درې شزونو کې به نحوست وای، اس خزه او کور. خو چې یو نحوست نشته نو په دې درې شزونو کې هم نحوست نشته. الله پاک دې مونږ تاسو د داسې غلط نظریاتونه او داسې غلط عقایدونه په حفاظت کې وساتي.